السلام علیکم دوستانو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې زیات ملګري دغه کم بیلنس چې راوځره په موبایل کې ورسوي روپۍ ورڅخه ورسوي دوستانو. کله چې هغوی ډېټا آن کړي نو هغه روپۍ دې ټولې ووهي دوستانو. دغه څه وجه کیدای شي. بل دوستانو اکثر د ځینې دوستانو سره دغه یې د ام بي چې کوم یا کمه وي د هغوی یا د فیسبوک دپاره پکار وي وټساپ بندول غواړي چې وټساپ زموږ نه ام بي ونه وهي فیسبوک ته غونډه لاړه شي، یا څوک د کروم ام بي چې کوم ده هغه بندول غواړي او دا وایي چې موږ سره یوټیوب کار کوي که نو دغه شان یو دغه کول غواړي دوستانو د هغو سره ام بي کمه وي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه مکمل معلومات ښیم. خو که د ویډیو نه مخکې که تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه یي زموږ د یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او سره د بیل آیکن نشان هم پرېس کړئ زموږ داسې معلوماتي ویډیوګانو تاسو ته په وخت باندې در ورسي. نو زه د ویډیو په طرف دوستانو د ټول نه اول به تاسو د دې لپاره یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغې دپاره د دغې نوم دی انټرنیټ بلاکر. که نو دغه دوستانو دا په دغه کې هم شته، په پلی سټور کې هم شته او په ګوګل کې هم شته دوستانو. کله چې دا تاسو اوپن کړئ دوستانو دغه ګوټ کې تاسو ته دغه نشان ښکاري دا به تاسو انیبل کړئ دوستانو. نو اوس به زه تاسو ته په دې کې یو سمپلي یو مثال درکړم دوستانو. لکه څنګه چې تاسو ته دلته ښکاري چې کریټر سټوډیو او فیسبوک دا دواړه سوشل ام بي غواړي، لکه دا یو شان ام بي غواړي دوستانو. که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ سره دا فیسبوک ام بي ونه وي زموږ سره کمه ده او دغه ټوله ام بي د کریټر سټوډیو وي او دغې ته لاړ شي. لکه زموږ سره په کریټر سټوډیو کې ام بي پکار ده زموږ دغې ته ضرورت دی. خو زموږ سره د دې سره فیسبوک هم دی چې فیسبوک یا وټساپ داسې وغیره نور پلیټفارم چې کوم د سوشل ام بي والا دي هغه دې زموږ نه دغه ام بي ونه وي. د دې لپاره به دوستانو تاسو سمپلي دغه بټن درته ښکاري دا به انیبل کړئ. چې دا کله تاسو انیبل کړئ نو دا فیسبوک د ام بي نه ختم لکه دا ام بي نشي وهلی دوستانو. تاسو چې کوم څیز کې پکار وي هغه تاسو دغه شان چې کوم دی آف پرېږدئ او چې کوم کې تاسو ته نه وي پکار هغه به تاسو آن پرېږدئ دوستانو. داسې یو بل مثال به زه تاسو ته درکړم دوستانو. څنګه چې کروم تاسو ته ښکاري او دغه چې کوم دی دا یوټیوب دا دواړه انټرنیټ ام بي غواړي دوستانو. دا انټرنیټ ام بي غواړي دوستانو. نو په دې کې چې تاسو غواړئ چې زموږ د کروم ام بي چې کوم ده دا غونډه یوټیوب ته لاړه شي زموږ د کروم ام بي ونه وي. د دې لپاره به تاسو دغه کروم اوپن کړئ. ځکه ته ځم یوټیوب ته نو یوټیوب ته زه دلته راغلم دوستانو. دلته تاسو چې کوم دی دغه بټن به نه آن کوئ دا به دغه شان آف وي. نو په دې وجه په دې چل کې تاسو دوستانو دغه تاسو یو ام بي کوم اپ ته پکار وي هغه تاسو آف پرېږدئ. کوم اپ نه چې تاسو لرې کول غواړئ نو هغه دوستانو آن کوئ. نو داسې په دې وجه په دې دغه کې دوستانو دغه کروم او یوټیوب وغیره دا کوم اپشن چې دي کله چې زموږ سره په موبایل کې پیسې د موبایل د پیسو خبره به وکړو د بیلنسو زموږ سره چې کله په موبایل کې بیلنس وي دوستانو نو چې کله موږ ډېټا آن کړو نو زموږ نه هغه ټولې روپۍ وهي دوستانو. هغه په دې وجه باندې وهي چې دغه کروم زموږ نه دغه روپۍ وهي دغه یوټیوب یې زموږ نه وهي. نو چې کله موږ دا بند کړو زموږ نه دغه نشي وهلی. دویم چې کوم دی دوستانو دویم زه تاسو ته یو کوډ درښیم چې په هغې باندې تاسو ځان ته دغه پیسې ځان له په یو سیف فولډر کې ښودی شئ یو سیف ځای کې ښودی شئ چې کله ورته ستاسو ضرورت شي دوستانو په هغه ټایم کې تاسو دا بیرته تاسو راغستی شئ دوستانو. لکه دا به پرته وي دغه کوډ بیرته تاسو ډایل کړئ دغه تاسو بیرته راغستی شئ د ضرورت په ټایم کې بیرته استعمالولی شئ لکه ستاسو نه وهلی کېږي. نو زه د موبایل ډایل پیډ ته نو دوستانو زه د موبایل ډایل پیډ ته راغلم. دلته به تاسو سمپلي سرچ کوئ ولیکئ دوستانو *869# به تاسو ډایل کړئ دوستانو. چې کله تاسو دا ډایل کړئ تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي. په دې انټرفیس کې دوستانو تاسو ته ټول نه اول لیکل دی رقم دیلای رقم دویم دی رقم نکالی دریم دی سرویس ختم دوستانو. نو دې کې چې تاسو کله پیسې ږدئ دغه اولنی رقم دیلای دغه به ووایي. کله تاسو روپۍ وباسئ رقم نکالی دغه به ووایي. کله چې تاسو مکمل دغه سرویس خپلې روپۍ ټولې ختمول غواړئ نو دریم نمبر رقم سرویس ختم کړئ. نو دې لپاره زه اوس چې کله ږدم پکې روپۍ دوستانو دې لپاره زه 1 ډایل کړم دغه سینډ به ووایم چې سینډ زه کله ووایم نو دلته وایي دوسرا بیلنس مې ډالنے کے لیے رقم لیکي. نو دوستانو د دې لپاره تاسو هغه بیلنس ولیکئ چې کوم ستاسو سره در سره وي په موبایل کې ستاسو سره څومره بیلنس وي تاسو ښوده غواړئ نو هغه بیلنس تاسو د دې لپاره دغه کولی شئ ولیکئ دوستانو. دغه سینډ به پسې بیا ووهئ دوستانو. خو چې کله تاسو دا ختمول غواړئ بیرته راویستل غواړئ نو بیا به تاسو دغه کوډ ډایل کړئ *869# دغه چې تاسو کله ډایل کړئ دوستانو نو بیا به تاسو دلته دغه رقم نکال دغه دویم دی دې نه تاسو لږې راویستی شئ. کله تاسو مکمل غونډ سرویس ختموئ نو تاسو به دا دریم چې کوم دی دا به وله پرس کوئ دوستانو. نو دغه لږه معلوماتي ویډیو و دوستانو که خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن نشان ورته ضرور پرېس کړئ. زموږ داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. خدای په امان.